ګرانو ملګرو سلامونه د پښتون میډیا د یونی پروګرام سره موږ تاسو خدمت کې حاضر یو څنګه چې تاسو پته ده د نننی بیس موضوع چې دا نو هغه زرتښت وستا او پښتونخوا او د حواله سره د مونږه مشر ملما او د دې پروګرام کې زمونږه د لیکچرونو سلسله روی روان چې د نو هغه محمد پرویز شاهین صاحب د پرویز شاهین صاحب د تعارف محتاج نه دی د کلونو راځي چې د نو د پښتنو په نسل او نسب او د غي په جغرافیا د غي په معاشرت نو صرف د پښتنو نه بلکې د ټولې علاقې په هغه باندې کار کوي هغه موږ سره ملمه دي او نن به موږ د هغه د لیکچرونو دویمه سلسله ده او په دې باندې خبرې کوو دا پروګرام تاسو خوښ وي او تاسو غواړئ چې داسې قسمه بحثونه نور هم مخکې لاړ شي او زیات نه زیات خلکو ته ورسي نو تاسو کولای شئ چې دا په خپل ټایم لاین باندې شریکولای شئ او هغه خلک چې تاسو ضرور غواړئ هغه ته کولم شئ د نه علاوه چې کوم ګروپونو تاسو ممبرانی پاغي باندې تاسو شریکولای شئ چې زیات نه زیات خلکو ته دا زموږ پیغام رسي نو تاسو ته پته لري چې زموږ دا کوشش چې دا یو کمزوره کوشش ده خو بیا هم ولې دا کوشش شروع کړی دی دا کوشش موږ دې لپاره شروع کړی چې په عام میډیا کې د پښتنو چې کوم مسایل دي مشکلات دي کوم تاریخ ته هغه ته دومره توجه نه ورکړي کیږي نو دا موږ یو وړکې شان کوشش شروع کړی دی چې موږ وایو چې په هغه موضوعات باندې واغه مسایل باندې خبرې وشي چې نن ورته پښتون کوم مخامخ ته بل دا چې پښتون به ذات خود څه شي دی باندې خبرې وشي نو په دې پروګرام کې شاین چې موږ تاسو ته په خیر علي وایو او نن دا راته وایي چې نن څه موضوع ده تاسو شاین صاحب مونږ سره ده او زما په خیال باندې زما خبره نه اوري به دوباره مونږ سره دوباره راشي هغه مرګري چې مونږ سره اوس لګیا دي انلاین کیږي هغه د لپاره معلوماتو لپاره دومره وینا کوم چې نن د مونږ پرویز شاهین صاحب مونږ سره په پروګرام کې موجود دی خو د ټیکنیکل وجه باندې چې نو هغه لږ سات د لپاره چې نو دا غرابطه دغه شی بیا مونږ سره بحال شو چې شاهین صاحب زما خبره اوري جی شاهین صاحب دا راته چې نن څه موضوع ده او نن په کوم موضوع باندې تاسو خبرې کوئ خالي ډیر مننه زه تاسو ټول ټیم ته او ټول لیدونکو مرګرو پښتنو ته سلامونه وړاندې کوم او خو دې ټول آباد او په خیر باندې وي چې خو دې په وطن منډه وسلې او سبا زمونږ نن دغه موضوع ده لکه څنګه چې موږ د پښتنو د وطن دغه د قبيلو دغه د سندونو غرونو یا د نور سيزونو باس په شعر دا غي سره معلوم کړو په لګیدا کې چې د نړۍ د ټولو نه په موجوده وخت کې د ټولو نه زوړ او تاریخي کتاب دی پاره پسې بیا چې موږ وګورو د ټولو اړیکه باندې دا یو په ټولو کور کې اوستا یو کتاب راځي او هغه کتاب د لوی زرتشت چې لوی زرتشت کو لکه څنګه چې ویګان په خپل دین د کوم خلکو او د دې پښتنو د کار خلک ته چې پښتو کې سره و چې زمونږ د اخور څخه ده نو هغه هند ته تللی او هغه ایران ته تللی او هغه یورپ ته تللی او هغه چین ته تللی او هغه بلځ ته تللی خو سری زمونږ دي زمونږ زه دا وی پیډریو ما زما دا خاور دا وو په خانه ټاټو ویل اوس په هغه پسې چې موږ وګورو زمونږ په کال کې خدای پاک یو بل لوی سرګور سره پیدا کو په بلخ کې چې باختر وته موي باختر جان وته موي باکتریو ته د یونانیانو د خلکو ډېر نمونه دي او هغه د نړۍ په منځ باندې پروتو کاروانونه کوم تیری د خلک کوم راته یو په هغه وخت کې په دې نزدو دنیا کې هغه د ټولو نه خپله لوی خار نو زرتشت هم په دې ځای باختر کې پیدا شو زرتشت په دې ځای کې پیدا شو نو چې اوس نوې تحقیق راغلی ډېر خلکو په خپل کار کړی ډېر زیاتو خو ډاکټر نولی چې د اټلی د ارکیالوجي ډایرکټر جنرال په روم کې په اټلی کې هغه په 12 کال کې په یو ټاپک باندې پی ایچ ډي خپل وکړ او هغه زرتشت ټایم ان ورک ډېر خپل کتاب دی الحمدلله ماته راکړی دی نو هغه چې کوم معلومات وکړو په هغه کې ډېر خپل خبرې راوته ځکه د ساده پر دی ایران وړ چورلټه دا یوازې کوله چې زرتشت کوم تر راغلی او زمونږ سره دی او دا
کله خبره یو عالم فاضل یو بزرګ یو لوی سړی زموږ د ټولو شریک دی هغه نه د ایران دی او نه د افغانستان دی دغه فکر او دغه ښودنه او دغه لارښودنه زموږ د ټولو نړۍ میراث دی نو بهرحال زه د ملګرو ته یوه خبره کوم چې ملګرو خفه نه شئ په دې کې به ډېرې خبرې زمانه پاتې کېږي او وروسته به یادېږي څه به زیات وي څه به ستاسو کار نه وي خو له ما په کې دا خبره ده چې د دې پښتنو تاریخ منډیز د کوم ځای نه منډی کېږي چې موږ هغه راوړو او دا زه ولې رالمه دا د دې دپاره رالمه چې زموږ د پښتون په کاله کې خو زموږ سره په بل پروګرام کې موږ ذکر کړی زموږ سره څه نشته لیکلی شی له موږ سره نشته انسکرپشن زموږ سره نشته څه بل څه شی زموږ سره نشته انثروپالوژي لا پیل د هغه داسې الله نو زما په کې دا سوال پیدا شو چې یو قام له خدا نه ده که نه یو قام که قامي په ده کې هغه انګریزي کې چې ورته ګډس وایي چې په ده کې څه نمونه ګډ سي نو د ده خوشه دنیا پسې ولې نه لټو هغه خلکو د دې بحثونه کړي چې موږ د هغه خلکو لټو نه کېدی شي چې په هغې کې هغه خلکو چې په هغې کې هغو زموږ په جغرافیه څه لیکلي زموږ په نسل څه لیکلي زموږ په ښۍ څه لیکلي زموږ په بدۍ څه لیکلي زموږ په صادرات تجارت یا زموږ په ملک څه پیدا کېدو په دې باندې کړي ولې دغه خلک چې راغلي خو د اړتیا په وجه به راغلي کړي یا به یې حمله کړي چې دا ځمکه لاندې کا لکه ډېر پکې دي بس پکې وروسته راځي ځینې تجارت ته راغلي ځینې کتابونه اوس موږ دومره بېغوره قام یو چې صحابه ته نړۍ وروره 2000 کاله په موږ پسې کتابونو له علم زده کولو نه راغله او موږ دا د کوټې دو جوړ کړ دی چې باره موږ پروني خلک یا په دې غرونو کې اوسو هغه کې به کښې ډېر ښکلی بحث کوو چې دا خاوره د دې کلتوري او فرهنګي شتمني څه وه د چین خلک دلته زده کړې ډول راځي د یونان نه او د هندوستان نه او د لرې هغه ځایونه نه سرې خور ده د روس نه خلک راځي او څوک یو علم زده کوي او څوک بل زموږ سره به استادان څونه کتابونه به څونه ادارې به را سره څونه وي بندوبست په هغه شاګردانو له موږ څنګه کو تر دې پورې چې د دې ځای نه چې کوم کسان تللي نو یو خو چندرګوپ موریا د خپل پوځ سپهسالار مقرر کړی بس په پکو او بل چې کوم چې اغلی د علم په غره کې د دې ځای په ونو بوټو او زیرو باندې د دارو زیرو بوټي چې په هغې باندې دوی پانیني ټرینینګ ورکړی د خدای پاک بندیانو هغه چې بیا لاړ شو نو هغه د مهاتما گوتم بدھ د هغه شاهي تدریب شو زموږ نه څونه زه به د هغو ټول نومونه درته ښیم وخت به یې درته ښیم کوم ځای ته راغلي دا خو هغه خاوره نه ده موږ خو صرف له وړ او ټوپک او وه او راکاږه ته خپل تاریخ کړو موږ غرق درته کړو د علم په تله کې د خپله خاوره ویلي چې په موږ ګوره لوی غني خدای دې قبر د نور ډک کړي هغه په یو معمولي ولکوټي شعر کې څومره ښکلی چې زما وطن د لالونو خزانې زما نو ستا سره کې دي د تور نشانې نو موږ ته توره واغسته د علم خزانې خو تپوس نه کول غواړي چې دا غني خلک چې دا خبره کوي چې د علم خزانې دا په موږ کې څه دي موږ په دغه باره کې بلکل بېغوره یو موږ سره خو تر دې پورې که رښتیا را باندې وایه خپل ګریوان کې وګورئ اسلام راځي مسلمانان راځي خان کې حمله کوي صوابۍ کې حمله کوي په سوات کې حمله کوي نو د دې نه مخکې د هندوشاهي او د ترکیشاهي سره د هغو ټسل راغلی د هغو دا دومره اوږد دور چې وه دومره ښکلې پاچاهي چې وه چې علم پکې ډېر و ساتنه پکې ډېر وه فصلونه پکې ډېر وو ځمکې ودانې وې هغه ما ته څوک یو نوم وړی وی وروره دا په فلاني تاریخ کې شتی وی ما کتلی دغه دور زموږ غرب په څه یو زما نیکه قیس دی خبره ده خدای دې شته که خو د قیس نه دې خوا تللي یو پښتون نه تپوس وکړه ستا د نیکه د پلار څه نوم دی ودې وایي چیلنج دې دې وایي نو دلته دا ټول تاریخ د زرګونو کلونو تش بوت او بیا قیس او بیا خپله خبره راځي ولکه دا ماتې کړی به څوک یو ځای کوي دا چې څو نه یو شوي د دې خاورې د دې خلکو د دې کلتور د دې ژبې تاریخ نه جوړي د پښتو خط دی زموږ سره دا خو چې هغه ترکیانو والا محمود غزنوي باندې دعوه کوي چې هغه خپل وزیر میماندي ته وویل پلاني ده حالانکې زه دغه نه منم دا خو هغه اوسۍ وایي هسې ګړندی و څه یې ورته ګرلي په خپو کړو محمود ته یو کریډټ ورکړي په بل څه دې ورکړي کړه
دا به موږ ګورو چې په دې پښتونخوا کې خطونه د دې نه مخکې څومره او کم ځای چې لیدل دي په کم دور کې چې لیدل دي طاهر صاحب د خدای وبخښي او خالد مو د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر و هغه په خپل کتاب رویا ادب کې لیکلو چې اسلام راغی نو موږ هغه ټول ادب ځای کا وسیز او سیندونه ته واچو نو مو ته طاهر صاحب واجب خبره کې زمونږ د نکانو بغیر د کوپر نه علاوه څه چرته سنور څه شي نه لیکل نن چې موږ سره دا ټپی دي نن چې موږ سره متلونه دي نن چې موږ سره کم زرین فوق دی نو دا د کم دور دی دا خو د زرګونو کلونو نه دی نو دا موږ یو کار نشو کولای نو موږ له باندې ګورو راځي چې یو ټیم خولې جوړ کو په دې معنی وغږیږو دی یو بل خبره واورو دی یو بل زه دا خبره کوم نه زه چرته اوس د خپل خبرې ما چې زه راغلی ما چې د خو کاپ نه راغلی ما خو زما په ځان باندې یو فرض ګڼل دی خاورې زه دې یو کوچې بچې نو ما سره په موضوع کې د مطالعې په زو چې سدي زه خلک کوم کې نه ما خو خلصوم کې یم نو چې په نوښت کتاب په پښتنو باندې چاپ شي ما یا پروتستانت ته ملک بارانه غوادون نه راوړ دی یا نه غسته نو مونږ وایي چې د نیکه د پلان نوم قران نه راځي او که سو سليمان عليه السلام وا نو تاریخ په نو زه په دې باندې باس کوم دا خبره اسی په مخ کې رااله ګوره ریګویټ کوو هغه زمون باس وکړو نن په وستا باندې پاسته چې وستا څه شي دی په دې کې د پښتنو یا د پښتونخوا یا زموږ سره درک لګي او سره پکې شته کفکې نشي د دې سره به موږ دا ګورو چې زموږ بهرنو خلکو په خپل کتابونو لیکونو کې لیکلي خبره چې لیکلي چاوي ماوي نو کاغو زموږ په جغرافیا زموږ په صادراتو زموږ په ځایونو زموږ په لارو ګذرو باندې او د دې چې په صحابه د باندې رڼا اچولي نو زه په هغه باس کوم زه په دې لړ کې تاسو په دې په یونانیانو په رومیانو په شامیانو په مصریانو په عراقیانو په هندیانو په چینیانو په اوسیشیا په تبت په کوریا په جاپان په ترکی په دې وجه تاسو باس کوم چې دا غو په کتابونو کې زموږ څونه خپل باسته په هر طریقه چې چاله خوان ورکړي په ما باندې حمله کړي بلوسه کړي په بلوس باندې چې نه مړه پر ځول ما نه ټوټه دا خبره کړو چې د ناټو دویش ملکونه نو زمونږ د وطن هر قرت کانه چې دې کني د غریګي ټی چې دا غي ټمبم دي هغه ته شاته پښتونیت پروت دی ما څنګه وه سړي بشو بجاري راواله د دوستي لاس راواله چې دنیا روخانه کو سره په سپراته نو بیا به د دې نو ورستو کې خیر دي د خپل وطن په جغرافیا باس کو ځکه کدی وطن جغرافیا خو تاریخ خده فوق خده خلک خده شتمن دي خوشاله دي برانی مو او خلکو ته کړيږي او سر دوستي یا املا دا دوه کارو سره کوي د دې سره زما ټول زور چې په دې ټول پروګرام کې خوده له بازم زمادار چې د نن په زرګونو کلونو مخکې دا خاوره په دې کې پر هم سونو په دې کې لوسونو په دې کې مدرسې سونه او دې ته طالب علمان د کم ځای راتلو مونږ هغه څنګه سمبالول تاسو ګورئ سی پورمان ډار صاحب دو پنجاب آرکیالوجي ډایرکټر جنرال ډېر پوسره ډېر کتابونه لیکلي تاسو یو کتاب راغلی مال راکړی ډېر خسره هغه په دغه خپل کې ورسي کتاب کې لیکلي وای که د سوات او د دیر او د بونیر خاورې بود مت له پناه نه ورکړي نو نن به په نړۍ کې د بود مت نوم هم نو ځکه دې چې کوم ځای پیدا شول ته خو خلکو اړه په وای ټکول دغه نه خو راوځ غلور نو موږ به دا نه ګورو چې د بودیان موږ ته ولې راتلو وغټه خبره پکې د تاسو له کلچر چې ارت چې کولې شي به دون ارټیفکټ چې سره مارل نشي دون سایټونه یې سره په ګرځېدل نشي خو زما سوال بدای چې دا بود مت د پښتنو ته ولې راځي چې ټول نیپال کم ځای کې دی او موږ کم ځای کې یو او بیا دونه ولې چې د پښتنو له دومره سینه ولې ورکړه بیا نړۍ ته ولې خورکو دویمه خبره ده د دین مخکې په بود مت کې د بودا تصویر یا پجا یا بوتو جوړول نو دغه کناوه به خو دا دغه پګړی به خو دا لټي به خو دا تسبیح به دغه کې خو دا شی په ګندارا کې پیدا شوی نو مطلب دا چې زه د پټو په خبره کومه چې د مهاتما ګوتم بدھ د انسان نه خو خدای دې پښتنو جوړ کړی دی او دې پښتني خاورې جوړ کړی دی
اخو د سينو مونږ په کې دلته ماهیان راويستو اجرایان مو راويستو ډېر دغه په کې راويستو دویمه دا چې مونږ د دې پم کې تاسو وګورئ تاسو دا شی نه عجیب ګرځي زه خو اسی د هرکه دا بوت سره پټ کینو سونه وکړ مونږ ټول عمر په دې کې تیر شي د خدای بندیانو تاسو په دې بوتانو کې د پښتنو جامه پیزار بریتو مشاده وته وي که پګړې وته دا چوغا دا سيزونه د دې لینځو د دې غشه د ماما د دې ټولکې د دې سورنې د دې ټولې تاسو به کې زما په نظر باندې دا شی وګورئ زکه خو مارشل چې د ثابت هندستان د ارکیالوجي ډایرکټر جنرال په ټیکسلا کې کار کاوه هغه دا لیکلي دي چې تاسو ته میوزیم ته دننه ځئ ناغوی په دروازه کې لاول څوکیدار خو سره او خو وګوره داغه جامو ته داغه پیزار وای چې لار چې په شیشه کې هغه پښتون ولاړ دی دا د مارشل غوندې سړي وینا د نورو کوټیشن سره پیږي هغه په وخت باندې کو زره بود متنه متله خدا مې تاسو یو اپیل کو چې موږ دا دونه جوړ او لري ولې دویمه دا چې ما خو ته ډېر میسجونه نه کتلې تاسو ټول په پته مې از تاسو مننه کوم چې دا تاسو په دې باندې سوال نه کوئ خو زه یو خبره کوم ما یو درې څلور د نظر تیر شي نو یو ورور په کې د افغان په باره کې تاسو کړی نو ورور مون خوشباله سو کله اخو لګي په لیدونو کې په وستا کې خطیونه تاسو چې سوال کوئ نه د ورځې په ټاپک کوئ تاسو په کوم څه لګ پوهیږئ که زه جواب غلط درکوم به مانی راشي ما به سمول یو مشي نو دې سوال باندې کو بیا به زه یو سړی ته خپل سلام وړاندې کوم هغه یو میسج پکې کړی دی هغه فخر الاسلام صاحب چې په پیښور یونیورسيټي کې د پاکستان سټډي ډایرکټر جنرال دی او خو وخت معلومه د نن نسل کم سلويخ کاله هغه لیکل لمانه خو یورو سلور کم سلويخ کاله د زما کور کې ترغه او د په سواد باندې خپل تیسیس لیکل پیل د دونه خوشاله شوم نه ما ته چې لکه زلمیا زما خو خپل خط په خټه کې خطه چې تاسو به سم خو هغه قابل سره الکو په وخت کې خپل تیسیس په سواد باندې مکمل کو سبمیټ کو منظور شو الحمدلله زه ته ډېر دوا کوم خو پښتنوم دی خو علموم دی خو سره هم دی او نن سبا د یونیورسيټي کې د ډایرکټر جنرال الله دې ولې ډېر مړ پدې کې دغه کړه دا خبره غلي کړو چې زه دې شاین زیاته اصله ما کتابخانه او سلو کوم سلوي کاله نو دغه شانت نورو مرګوم سوال نه کړی کوم سوال پکې ملخان دې اغستې دغه جواب په ما فرض خو لکه یو شی به وکړي لکه اوس موږ لګي په ترکانو کې تاسو موږ نه تاسو کوي چې په سنټرالي شي کې څنګه دی نو موږ څه جواب درکو هغه وخت چې ورسو خدای ګواده زما په نظر کې افغان شته د دې پښتنو پیلر سوارلس نمونه دي په دې بوم باس کو چې زموږ د دونه نمونه ولیدي او دا د خلک موږ څنګه یې کړی د سوجنه نومي خو دې شي خو خپل ځای ته ګلالیان دغه خو دا نوم نه خو په سوجه دی ته ګلاله وي نو موږ به دا ګورو چې موږ د پخو وجمانه کوم نمونه راکړی شوي دي او په بدو کوم راکړی شوي په هغې ټولو به که خیر ګټور بحثونه کو تاسو خوښ شوی نو زه اوس راځم دی له زه راځم د خپل کار اوستا چې دی نو دا یو په نړۍ کې د ریګوید نه وروسته یو ډېر زوړ کتاب دی چې دا د عیسی علیه السلام نه پوره 1000 کاله مخکې خو به چا 600 کاله چا به کوي 15000 کاله خو اوس چې ډاکټر نوري دی چې په دې باندې پیږي وکړه نو هغه په کراتونو دا ثابته کړه چې دا د عیسی علیه السلام نه پوره 1000 کاله مخکې لیکل شوی ښه اوس دا کتاب چې لیکنه دا سړی څوک دا سړی چې کوم دی نو اوس بجلی له موږ نوم تل دغه نومونه اواز راځي تاسو هیڅ خبره نشته تاسو څه شته راځي خدای په کتاب په کاغذ باندې د پلان او د مور او د نیکو ټول نمونه لیکلو بجلی له زمونږ نو دا څه نو د بلخ په خاوره کې چې پیدا شوی دی د پلان نوم دی یورو شو که څوک لیکي نو ولیکي به په باس کو د نیکو نوم دی سپټان د غور نیکو نوم دی پټ اسپا او دغه غور نیکو په نوم باندې دی د خاندان او اسپا کورنۍ چې د دې رمي زیاتې وي ګډې زیاتې وي د اسونو ګلې سی واوي د هغې په وجه پخوا خو دغه شی د مالدارۍ یو سر نور خو نو دې چې هر کله برابر شو او د خپل ګیان دیان یا عبادت هغه وخرڅ شو د وکړو نو د بیا اعلان وکړو چې هلکه داسې شی دی چې د وید په مذهب کې خدا کله د ونې عبادت کړی
کله د ګټې کړې پاسمان کې به چې اسمانو پرې خط د هغې به کو یریدل وه نو دا وړاندې سړی دی په نړۍ کې چې د خدای د وحدانیت اعلان وکړو دا تصور په هغه وخت کې وړاندې کو چې دا په دنیا کې چې څه کېږي نو د دې دوه کسه دي یو یزدان دی یزدان دی خدای ته وایي یو اهرمن دی شیطان دی چې د څونه بدۍ او دورانې او د تکلیفونه د مصیبتونه راځي نو د هغه اهرمان راوړي نو زه چې بیا د هغې لکه زه خپل کتابونه ولیکل په هغه وخت کې نو په دې خبره به راسره بیا بحث کول کې خیر دي دا لوی سکندر په 326 کې وسېځله نو چې سېځلی نو هغې خلک لیکي څوک وایي په 40,000 پوستکو یې لیکلي وه څوک وایي په دونه یې لیکلي وه څوک وایي دونه خو به هر حال ثبوت شته چې لیکلې وه نو چې لیکله نو د پښتنو په زړه په کور کې چې دا لیک کېده د عیسی علیه السلام نه 1000 کاله مخکې نه پښتانه د لیک بس کور واو که نه ما به په دې پوه کوئ نه ما به په دې تاسو پوه کوئ چې د زرتش اوستا د علم په یو کتاب او د ډېرو معنو کې اخیستی کېږي خو موږ به وایو چې د علم یو کتاب نو دا چې لیکلی شوې ده او بیا دا سکندر چې ټوله نړۍ په متفقه ده چې دا سکندر سوې ده د عیسی علیه السلام نه 326 کاله مخکې نو چې دی سېځله وروړه خو زه د لیک لوستلم چې دونه اوږده او غټه چې په 40,000 غوانو په پوستکو لیکلی کېده نو زما په کاله کې دا لیک لوست زه به په دې تاسو سره بحث کوم تاسو ما ووایي چې خدای ګواه دی زما په نظر کې چې پښتونخوا د لیک لوست او د فرهنګ څومره خاوره ده دومره زیاده تورې نه ده بس په کو خو جوړ سوالونه وکړه څوک کتابونه لیکي ځان سره قلم او پنسل او دا ساتي زه سره کله دا کتابونه نومونه مې او کني زما فیسبوک معلوم دی ماته وایه زه ورته کتابونه ښیم نو د نیکه په وجه دي د خاندان نو د دې معنی وه زیړه اسپه د دې اسونه ډېرو چې بیا په یو په هغې باندې دنیا پته کړې ده د نوم خاوندان چې رتونه او اسونه نو د ده رمې زیاتې وې د دې خاندان غواڼې ډېرو ګډې ډېرې بیزې ډېرې اسونه ډېرو ده نو دوی په مالداره کورنۍ کې وه نو په مالداره کورنۍ کې په دغه وخت کې د پښتنو وړاندې یا دویم باچا ځکه یا ما ته هم په ریګ په ورځو کې باچا مو یو دیوتا ورته هم دواړه ورته وایي نو دا ښکاره وړاندې باچا دی چې ګشتاسپ نومېده او دی د بلخ باچا نو دی هغه دربار ته غوښتی دی دی چې هلته تللی نو غټه کورنۍ وه نو د ده وزیر هغه خپله لور دله ورکړه او د ده د بلې ښځې نه لور ونه هغه وزیر له ورکړه لکه د دواړه طرف ته په هغه شاهي کورنۍ کې هم نسب وکړو د هغې نه چې د خپل شی دغه کو نو د ده د کتاب یو څو حصې دي بیا پکې دننه ډېر شی بابونه دي غټې حصې 5 دي نو یاس نه د تعلیماتو یو خالص نچوړ دی چې هغه په دربار کې واغسته او د دربار قانون یې وګرځو نو که دا خبره موږ هغه د لیک کول اشاره مو وکړه نو د دې خو مطلب دا هم دی چې نړۍ کې له موږ سره وړاندې په پیره قانون دی د بل چا سره لا نه یاس نه موجوده د خلکو سره څه سوي ده چې کومه بچوي ده ډېره مزناکه ممزان 2 جلده پیدا کړي په ډېر تکلیف او په ډېر انګه بنګه ویلی خدای ګواه دی هر څه د خپل وطن به پکې ویلي ده خپل هر څه به ویلي مسلمانانو دونه ښکلي کتابونه مې لرېږي اوس نو دغه ګشتاسپ د بلخ باچا او زه چې د کوم وزیر څخه دغه وکړم د ده دغه ټبر دغه وزیر لور چې ده واده کړ د هغې اپروشه نوم و اپروشه نو د اپروش نه وروستو زه چې دا خپل کتاب خور کړم دا یوازې د قانون کتاب نه و دا د وحدانیت دا د اخلاقو دا د فلسفې او د رسم و رواج چې په خواوشا کې څه کېدو او د نړۍ دپاره یو قابل قبول کتاب و ځکه د اخلاق خو داسې شی دی چې د نړۍ د هر بشر په کارېږي قانون یو داسې شی دی چې هغې ته د هر بشر ضرورت دی نو دغه خلکو چې دا قبلاوه نو دغه وجه وه چې دی خو د بلخ پښتونو خو د ده تعلیمات ایران ته او اخوا هندوستان ته بهر او چین ته که تاسو یو 2 شپې مخکې دا دغه کتلی زما خو غیبي طاقت یې انداز کړ یو 2 شپې مخکې په دې ډسکوري مارینا صاحب پر هغه وی په چین کې د زرتش اتشکدي یو هغه سامان یې تر ایستي خدای ګواه دی چې بیا مې نوم پټ کولی شو نه مې ورسره سیچل کولی شو بیا ورته کېناستم وګت ډاکومنټ ډېر ما 2 شپې وشوې خدای دې کړي چې بیا یې وموښئ نو دا چې و
نو دغه د دوزخ د جنت تصور د ملایکو چې څنګه ولادي د مړي طریقه د جایداد طریقه د وراثت طریقه لکه دا هغه کتاب تاسو وګورئ نه پورې انسایکلوپیډیا د هغه وخت پورا کار کړی زما ولې ځات پاسه د جلد ډېر مزه نه کوي په دې بده ملکونه او د هر څه ویني نو باس لنډو بیا په پاتې شرنه نو وسو د په کتاب باندې موږ دغه لکونتی دغه وکړو چې د خلکو څنګه وی چې دا اوستا د کم خلکو کې دي سوال دا پیدا شو کله چې انګريزان رالو او ماته سو ویلو چې بنگالي شیټیک سوسایټي جوړ کړه او پریګوت کارو شو نو په نور زړو کتابونو باندې او شروع کړه که تاسو د نظر نه تیر شي هغه یو وشتي ورته کتابونه ما در بګی درې دي د سیکرټ بوک اپ شاهین صاحب تاسو زما आवाज اورئ مرګورو تاسو دا پروګرام تیر کوو چې نه نو اوستای چې وکتل نه په دې انګريزانو کې سره چې دا غو موډر میسټیټ هغه چې دا وکړ نه خپل مرګري بیا راغون کړل کوي تاسو راشي تاسو خو د ریګ خبره کوله چې په دې کې د یوناني سره یو شانټی کې دي او د یونان او د یورپ جبا او زړاو د دې سنټرل ایشیا او د هندوکش جبا یو شانتي ما خو صبر شي بیا میندو هغه یې سدي هغه ته هغه شی کې خو چې دا خو دا اوستای یو کتاب دی دا کې دی او دا خو پته هم ده نه لګي ډېر مستر په موږ باندې او ډېره مهرباني او پیرزونه وکړه چې دې د بلا بچ په هغه دور کې په پښتو باندې کار کتاب شته لوی حبیبي سیب د خو قبر د نور لکه هغه یو قاسم رښتیا ده که زماري نوم نه ریږي وسره بل پدری کا سه پاګه شر او نوټونه لیدل ډېر ما غټر باندې چې پښتو کې نو هغه پښتو سنسکرت او یونانی په ولا پیر دی بل سره پړتا لکه چې دا کې خو دا دغه کمپیریټیو سټډي وشو نه هغه اعلان وکړ چې سړی په دې نه پوهیږي چې اوستا د پښتو نه وتی دا کو پښتو د اوستا نه وتی نو موږ په هغه لوی ځنځیر کې موږ کړی بیا مين دا ډېر د منځ کړی مو بیا مين دا او ځکه د اغزرتش اوس د زرتش په جواب کې چلو زرتش دی ایرانیانو بول الته ایران ما خانچانو او دغه ورځي حکومت اکیمینین چوتول شي اوس چې د انت دا شی کا و نه پته اوس نن سبا دا ولګي د خلکو چې پی جی وکړه بیا خاص کر چې تاسو نوري شپ د پی جی خبره کوم اځي پته ولګي دا چې په ایران کې پهلوي جبه چلیدا خود زرتشت کتاب اوستا جبه چې دا هغه د پهلوي نه ډیر لري دا بلشند او هغه چې د دې جوړه مطالعه یا سټډي وکړه سکروټنی وکړه انویسټیګیشن مخکې لار شو ناغي نانو کو چې دا خو د هندوکش هغه جوړه ده نو د دې پته دا ولګي دا چې زمونږ دا مکمل بیخي مضبوطه شو لکه د شنه غټه چې اوستا زما په کار کې په برخ کې لیکل شوی د بل ځای نه لیکل شوی اوس دا خو هغه جبه چې خلکو هغه وکړه مهرباني وکړه اوس موږ دا ګورو چې زما دا وشي چې را اوستا زمونږ دا او په برخ کې لیکل دا نورورا یو خبره کو کنه راځي چې موږ په کوزانو ګورو لکه په ریګوت کې چې وزن کتل چې زمونږ په کې سشتي نن سبا خدای تعالی لکه شکر دې چې څنګه په ریګوت کې زمونږ د جغرافیه ټول ذکر موجودو د سیندونو د غرونو د نمونو د ځایونو د صادراتو د پیداوار زمونږ د خیبر الحمدلله چې تاسو وړاندې جلد دغه وګورئ د اوستا په هغه کې خپل جغرافیه له وګورئ هغه سره ډېر خپل فکر په دې سر کې لیکي دا زرتش وای چې خدای وای چې یزدان وای چې هر کله چې ما دنیا پیدا کولم د ټولو نه مخکې زه چې مې پیدا کړم هغه بلخ ته څومره خپل خبره کوي څومره غټه خبره دا زرتش وای بیا دا ټول کړي او خاورونه وطنونه یا څه چې په هغه وخت کې به دا یو خیال ساتو چې مرګري په هم دوکان شي زوم دوکان شي په هغه وخت کې د دې وطنونو نوم بنو خو چې کوم ځای به یو پلازمینه یا یو کیپټل باچا به اوسې د ملک به اوسې د خان به اوسې د خار به غټ کړی به د دې خار په وجه باندې به هغه ټول شي ته لکه
لکه زما خپل یو خیال د کلندر مومن سره مې بحث پې کړی لکه رحمان بابا باګرام وایي نو هغه ته مې دا باګرام زه پېښور نه ګڼم ولې مې دا باګرام یاد د ټول پښتونخوا نوم دی نو ځکه چې باګرام بیا وروسته زموږ سره په کاپیسا او هغې له به بحث راځي په بود مت کې تخیل نو دا د بلا بچي چې بحثونه کړي زه تاسو هغه ځای نه ښیم یا ښارونه ورته یا کلي ورته یا هر څه چې ورته وی نو زه د بلخ ذکر کړی دی زه د غزني ذکر کړی دی زه د نیمروز ذکر کړی دی د کابل ذکر کړی زه د هاروي ذکر کړی د نیسا ذکر کړی دی د ارغنداو ذکر کړی دی د هندیان ذکر کړی د پرګانی ذکر کړی او د راغانو زه خو یم چې دا باندې د باجوړه دوه راغان دي دوی بنو او د سوغدیانو ذکر کړی دی او د هان ذکر دی خو د سندونو ذکر چې کوي نو په هغې کې چې د کومو درو غټو سیندونو ذکر کوي نو په هغې کې د حق هندو چې انډس ورته نن سبا یا پښتانه ورته اباسین ښکلی نوم دی چې انګریزانو هغه اباسین ترجمه کړی اوشن ورته وایي نو دغه او د دغې سره زمونږ د آمو دریا چې خو د دریابونو مور ده که دی پلار دی جو هغه مور ده هموږ ټول پېشتموني د خیر سره زمونږ د هغې سره تاریخ او واقعیت او حقوق او هر څه دي نو دی چې دغه باسونه کوي نو په هغې کې زموږ دا سیندونه هم دي او غرونه هم دي نو د علاقو نومونه خو ما تاسو ته وویل په دې کې دی د یو ښار ذکر کوي لاول خو نه خو ما هلته یو حواله بیا مې ده نو هغې سړي لیکلي وه مصنف چې دې دپاره تاسو د یونان کتاب وګورئ نو دی د اسپه په نوم باندې د یو ښار ذکر کوي الحمدلله چې ما د یونان په هغه جغرافیه بطلیموس کې بیا مینده او هغه وایي چې دا د ټولو نه یو ښکلی ښار نو دا زمونږ سره د دغې اویسته هغه کلي او ښارونه یا د هغه وخت چې څه وو هغه ورته تاسو ووایه اوس دې له موږ راځو چې وروره دا خو زمونږ د وطن جغرافیه شوه ما تاسو ته ویلي چې تاسو په هغه وخت کې نه راتلو چې په کینیا او د پښتنو وطن ته د بهر نه راغلی هلکه تاسو له نسلي تاریخ لیکمه تاسو له دا هېڅوک نه دي د ټولو نه غوره سړی زما په نظر باندې د چین هیون سانګ دی الحمدلله هغه کتابونه موجود دي اوس بله ترجمه هم کېږي په اشترک غلطیانې ښکاره شوي دي هغه زما په کلي منګلور کې وشپېکلي تاسو یې کتاب وګورئ د منګلپوره چې بس چې کلي هغه تاسو وګورئ دغه غټ بوت له ځي راځي هغه د بلا بچي ښکلی شی لیکلی زما په نزد د هغه نه غوره کار چا نه یې کړی خو په هغې کې یو چل دی هغه خو دې له نه راغلی چې زما تاریخ جوړ کړي او زما نسل معلوم کړي هغه خو د بودمت یو پیروکارو نو هغه ځایونو له زور ورکړی دی چې چېرته بتخانه ده چېرته معبد دی چېرته ستوپا ده چېرته پګوډا ده چېرته منیسټري ده چېرته غټ بوت دی بیا هغه سنسکرت یې زده کاوه نو په دې سواد کې هغه په ډېرو مدرسو کې شاګرد پاتې شوی بس په پتېخیرې کو نو هغه دا کمال کړی دی چې لکه د هغې عالمانو نومونه یې ورکړي دي دویم ټیچر یې کړی د هغې خانقاه خپل الول دی بیا د ده چې خپله کومه مسلک چې ورته نن سبا وایي چې د بودمت د ده کومه عقیده وه نو که دا استاد او دا خلک د ده د هغې چې دی نو په هغوی بحث کړی دی خو دونه د بلا بچی دی وایي بحث یې ما نه جوړه ګرمېده نو ګرمولو له مې خلک نه دغه کاوه څونه هوښیار سړی دی خو وایي چې د هغو دا مسلک دی او زما دا مسلک دی نو بیا دلته سنسکرت یې زده کړی زه تاسو بې ځایه بې وخته یو خبره کوم زه دا دعوه کولی شم چې په نړۍ کې په ریکارډ خطونه دا یو بل ته خطونه نه لیک چې ورته وایي ما د کوټې رسالې ته لیکل خو سستي رانه وشوه وزګار نه یم د نړۍ وړاندې دوه خطونه زموږ د سواد دي ما له د چین زما یو ډېر مهربانې ملګري راکړي دي چیني ورسره هم ده پول ورسره انګریزي هم ده ترجمه شوي دي او د دې ځای نه چې تللی نو چې دی په اباسین پورې وځي نو کتابونه یې په د حبیبي صاحب په قول باندې خو ډېر زیات دي خو عام کتابونو کې دا ده چې د په دریشتو کچرو باندې کتابونه بار کړي او د سوات نه وړو نو چې په هڼ کې دی دغه ته وخود بیړی ته نو د اباسین چپراله
د په خپل پاتیو کتابونه په بیړۍ کې خو نو د او چاپا چرالن دنه یو څو کتابونه سینتا تاو چې دنه سینتا کتابونه ارتاو شو نو دې ډیر زیات خپاو نو دې چې بیا چین ته ورسېدو او غټ استقبال او باچا او کوین او دار سو تراوتی نو دونه د بلا بچی چې باچا دلته خپل سفیر را لېګو نو دا خطونه هغه سفیر لور کړی دي نو خدای یو د دې خطونه لیکلي څه مرګور ته چې کله خیمه زه ته تاسو لکه یو پښتون چې بل پښتون ته لیکلي زما خوګه پلانیا زما ګران استاد تاسو زما سونه خدمت کړو سونه عزت را کړو دا وکړي زمانہ باسین ته دا 2-3 کتاب ارتاو شوی دي ما دا بیا ولیکي دا سړی به ډیر نه ساريږي د باچا قاصد د بیا څه برازینو کدا ولور کوي نو زمانه نیمګړی کار به پوره شي نو بیا په نوٹ کې څه لیکي پښتنو هغه خبره کړي زه نو کوټه ټوکې درلېږم درې خمو خو زه دې وړه ګران دي نو تاسو به د دې کوانټیټي ته نه ګورئ د دې کوالټي ته وګورئ زما مینه پکې ده په کوالټي کوم نور څه نشي خو زما مینه پکې زه چې کله هغه ګورم دا اړه مې سیدا سینه مې زور کوي ولمبي خطونه په تاریخ ریکارډ خطونه قرآن د سليمان عليه السلام د خطونه ذکر کوي د سکندر د مور یو او خط او د پښتنو سره خو په ریکارډ نشته الحمدلله دا د کتابونه الته هغه په اړه کې ما لورونه ما وېزه په دې کوټي هغه رساله نه ده هغه په ما الیکنای د ما یو غت شي لیکم جو هغه نرخو مونږ نه سمېږو او ونشو نو اوس دغه کې نو دی خو د خپل مذهب ذکر کوي ما تاسو ته وی چې خپل شي بسي نو دلته لمو سره په مختلفو خو موږ دا وستاغه باس راوړو کو نو بیا ونور خبرې کو نو اته خو تاسو ته مو چې د زینو باسو شو اوس د غرونو باس لوی زرته چې زمونږ د غرونو باس کوي کنه نو د سپین غر د بابا غر د هندوکش خو ډېر صفاتونه کوي ډېر زیات کوي ورسره د تور غر او ورسره چې سوما بوټه په کم غر کې کېده چې منجاوت خدای دې زفر کا اخر قبر د نور ډکی هغه ما ته خبره کوله خپل کتاب کې هم دي چې شاید دا غر د دیر سره د سوات او دیر سره د په منځ کې دا غر چې دی ویداله او بیا که چې زماغه پیپر ولستای نو ماغه بارانو خلکو له په سوما باندې په سوات کې کار کړو هغه ډیر ګرانه د بوټاني کار دی لوی کار دی نو زماغه شیخ خلکو ترانسلیټ کړو خو یو ته پاتې نو ماته پته ده ماغه سره چې را پسراته د امریکن بوټانیکل ګارډن ډایرکټر هغه ته موږ لیکلو مې مرزه یو ما زه بوټانیست نه ما سره څه وو کړی وینا څنګه شی ما کتل دې ما سره ډیر نیټو ارانه په هغه ورځ لاړ شو چې د بلا بچو په خبرونو کې تیزو چې امریکا سبا په کابل حمله کوي هغه ته بیا خطر نو دا غل من کروسم یو کیمرا پرسته دا سلوکو د ډالر پرتی دی سنور څه کتابونه دي مونږ په الماری کې چنده کړی هغه زو بیا راځم نو دغه غرونو ذکر پکې دی وز د سیندونو د امو باس کوي دا باسین باس کوي د نورو وړو او سیندونو ذکر کوي او په هلمند باندې ډیر دواو مهربان او رحمتونه او د پیلېږي دا غي وجه دا و چې د خپل ذهنو چې د پیدا شو د هلمند په غاړه باندې دی نو د هلمند په ډېر خولي خبرې تاسو ته وګورئ د بیا انګريزانو ډېر خولي نوټونه لیکل دي ډېر مدنک سړي ډېر لمسوا کی وسو د منن کی زرتش خو هغه لکه زر کال د عیسی علیه السلام نه مخکې شو 2000 او دا نولستی که سودا شو نو درو زرو کالو خبره شو اوس آیا په پښتونخوا کې د منن کی شته یو خبره چې مونږ مذهب کې نه پښتانه خو انتها پسند خلک چې قبول کړي بیا ازور مذهب تورک شي کړه نو لکه څنګه چې زموږ سره نن بودیان نشتی ګنداره ډکه خو بودیان نشتی دغه شانتي زرتشتیان خو سر دې ساته پورې په دې پیښور کې یو څو خاندان او غاب په کې ډېر مشهور سره معلوم یو دوه کتابونه راکړي بیا ډېر وړ د کار او د دې قبرستان چې دا ګوره قبرستان چې په پیښور کې دی نو زرتشتیان هغه کسانو په دغه کې لکه اخافي په کابل کې خو ډېر زیات دي اوس هم شته او مخکې په کومو نو نور دغه موږ سره خو په دې ځایونو کې پاتې نه شول دغه وو نو خو زه یو خبره کومه
د دې لکه په پېښور کې غابا خو ته ما خبره وکړه چې هغه دلته و خو لکه زما سر د دې غمو د ډېر وخت نه ما چې کراچۍ کې چاته ولیکل د هغوی یو د اقلیتي ممبر راته سوات ته دلته په دې هندوانو سیکانو وټنوله نو ما دغه بارام ډي واري صاحب نومې دی ما د هغه سره لینډ دین وجنګاوه نو هغه د په کراچۍ په صدر کې د محمود آباد نومې علاقې کې د دې زرتشتیانو ډېره ښکلې تشکده ده د دې هغه مشر ته دستورجي وایي نو هغه ته یې لیکلو چې دا بنده به درځي او د خیال وساته نو هغه د خدای خوشحاله کې ژوندی دی هغه چې زه لاړم ډېر درناوی ښځې او هغه او ثابت ورځې په کور کې کېنولم بیا تشکده په خوا کو هغې ته یې بوتلم مړی څنګه ږدي مارغانې څنګه خوري سپی ولې ساتي سپی د یې مړي له مخکې ولې ځي هغه وایي چې دا سپی واحد شی دی چې دی مړی معلوموي چې ستا پکې شته که نشته نو که سپي وغپل نو موږ یې بیا نه ږدو چېرته لا ژوندی دی او که سپي ونه غپل وی ماسته پرې له پاسه واچو بیا پسې دا مارغان راځي دوه کسه د هغې ځان نه سړي نو دې هغې ته زخمه وایي عامه ژبه کې او په انګریزي کې ورته ټاور اف پیس وایي چې دا د ارام او د دې او د دې لکه قبر که نه نو هغې باندې بیا تشکدې ته بوتلم ډیوه په کار وخت بلیږي اور پکې دی دا پکې دی ډېر د هغو سره چې نور څه سامان و زه سهار سره مو سهار وختي او ماښام تېروتی وم هغه هم د هغې بارم ډي واري صاحب په مهربانۍ باندې هغې په باره کې چې مې څه ولیدل نو زه په هغه زرتش په مذهب لږ لږ څه پوه شوم که نه نو هلته دا کابل کې خو تاسو ته ما دغه وکړو اوس زړې اتشکدې نن که نشتي مذهب د خیره بل د اسلام دی نو دا اتشکدې یو خو داني صاحب د خدای پاک وبخي هغه د دیر په بلمبټ کې کار وکړو ولته یې راښکاره کړه که څوک یې نه د اوچکلي ته چې زه په خوا کې د میوزیم نه لوکوټې مخکې هر څه به وینه نه غریبه د هغو وینې او د هغو کار به وینه دا بیا داني صاحب خپل ریسرچ په اینشن پاکستان نومې جرنل کې چې هغه د پېښور د ارکیالوجي ډېره معتبره او ډېره غټه رساله ده په هغې کې په هغه یو شپېته اتیا صفحې پیپر ولیکو هغه چې وګوري بیا به لا ښه زده کړي د دې نه علاوه زړې دغه اتشکدې چې دي نو په ادینه کې دي اکالو خان او هغه ځایونه چې ادینه ده د ادینه معنی په خپله ده چې د نور ځمکه او بیا د دې سره په خوا کې په صوابۍ د صوابۍ خپل نوم دي په سواد لیکي او د هغو رضا ده نو دا مړه د سیند شی دی دا اور ته او ګرمۍ ته او نور ته ځي څواړی او صوابۍ او سوراړ او ناټیان او که نه بلا شی نومونه دي هغې نه پته لګي چېرې دلته د نور عبادت او د اور عبادت او د دې عبادت کېده نو هلته دي سواړی پکې ده صوابۍ پکې ده سورا نه دی په چمړه کې غټ کلی دی هغه پکې دی په بلامبټ کې خو دغه شی لکه راویستی شو په ټیکسلا کې د دې دغه کنلې ده اتشکده د هغې کې څو لیکونه هم شته او څه سامان پکې هم شته هغه دغه شی په کابل کې خو بیا ډېرې دي کابل کې یوه غټه ده دوه دي هغې له به وروسته راشو سرکوتل هغه ده وروسته به څه راشو خو چې وییم درته نو سرکوتل یا سرکوتل په دې کې هغه شی راویستی چې هغه بلکل یقین ته رسېدلی د هغوی سره دونه پنځه شپږ کتبې دي او هغه کنیشت جوړه کړې وه د کنیشت نه نورو خلکو مذهب بود مت و او کنیشت په خپله د دغې مذهب سره چې هغه کنیشت چې دغه په اوړي کې یوه درخله پوه او په ګرمۍ کې بله و بیا پېښور و نو په پېښور کې د بوداغه کچکول او د کنیشکا غټ بوت او د کنیشکا دا او اوس یو بوت په دې ټي وي خو یو بوت زموږ د پاکستان یو رساتو ورځې وشوې سلیپینګ بوت ده دی چېرته چا غوښتی و نمایش له په عجیبه طریقه باندې وله پیکینګ کړی زما ډېر خوښ شوی هغه یې وویل نو دا زموږ سره هغه زړي دي د دې نه علاوه زما خو زه خو د کتبو سره یم نو دا خو ارکیالوجیسټ راویستی موږ وکتې خدای دې خوشحاله کړه خو پوهان خلک دی وروره فیصله به په لیک کېږي نو څنګه چې هلته کتبې راوتي بیا ورته د اشوکه د بلا بچی هغه خو د هر مذهب منونکی سړی او ټول ریا خپل بچي ګڼل او ځان ته یې مهربانه پلار وي نو هغه چې دلته کومې کتبې لګول دي چې یوه په ټیکسلا کې ده یو څو په مابند کې دي د صوابۍ په مابند کې بونیر په مابند یو دوه درې
په بونیر کې دي یو 3 په سوات کې دي یو په علای بره هغه بره ځي بیا چې کله سړی دغه ته لاړ شي لغمان صوبې ته په دریای کابل په پل پورې پورې سره درانټو ته په هغې کې دي په کندهار کې دي وروره د دې مطلب دا دی چې دا اتک پرست یا اورپرست یا زرتشتن دا ژوندي جانان خلکو او دلته اوسېده ځکه خو ته خلکو کتبې دغه کړي ښه د کابل په خیرخانه کې خو د نور دونه بوت راوځي چې لوی شی راوځي هغه چې د مسلمانان لغړي حمله کړي په دغه وخت کې او بیا د هغې نه څه سامان کعبې ته لېږلی چې دلته ځوړند کوي هغه ځان له لوی داستان دی کو به که خیر نو د دې دا کتبې ته ما ووینم کتبې هم شته اوس د دې ژبه کتبې خو شته نو اشوک باچا د بلا بچي دا کار کړی چې کم 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 ځای دی د هغه ژبه ویلی کي دا خو موږ د پښتانه په خپله پښتو باندې ریسرچ نه کوو شاباسګړې کتبې د اشوک په لمبو کتبو کې دي د خدای پاک بندي آدم د مانسیري کتبې په دې سوات کې یوه ده یوه بره په دې نارزن ایریا کې چیلاس نه په خوا کې ده نو دا کتبې چې دي نو زموږ د هغه لیکلي دي په خروشتي خط کې او په پراکرت ژبه کې په پراکرت په بحث کوو چې دا څه شی وکړو نو موږ ته د پراکرت ولټوئ پښتو به په خپله باندې خپله ټپه وکړي ته به یې وپېژنې زموږ خو داسې حال که نه زموږ سره د پېښور یونیورسټۍ کې د خیره ډاکټر نسیم غوندې سړی چې د فرانس نه ډګري کړی ده هغه د دې پیلوګرافي او د دې ژبو او د دې ډېر ښه تکړه سړی دی موږ دوست دی موږ سلام له کله کله ورځو ډېر خوږ پوښتن دی نو موږ وایو چې که نور لینګویج پکې خدای رحم وکړي پیدا شي که نه حالانکې خدای ګواه دی زما په نیز چې د پېښور یونیورسټۍ ارکیالوجسټو د داني صاحب د شاګردانو نه واړه د ډاکټر عبدالرحمن صاحب نه د سارایي صاحب نه راواړه د سراجت صاحب ننې پورې چې څونه ارکیالوجسټ دي لکه د موجوده پروفیسرانو یا که د پخوانو د بلا بچي ډېر ډیوټډ خلک دی او ډېر پوه خلک دي او ډېره کنسته یې وکړه دونه کلچر دي د دې خاورې راویسته چې سړی لوستی نه شي ما ورسره یو پیره خندل ما دا لیک کم کوي سړی چې موږ یې لوستی چې موږ خو لا شته ډېر لوستی تاسو نور چاپ کړئ نو خدای دې کړي چې داسې کتبې پکې راوځي چې د زړې په یوه خبره کوم د هغې به ته بیا وایم چې زړه پښتو کم دی که زما یو چې دا سوال به راقیاس کړي نو دغه چې کومې دي نو په دې ځایونو کې خو دا او ما ورته ویل چې بلخ خو لکه هغوی صفت کړی نو دلته لیکلي دي زرتشتیانو ورته لیکلي دي چې بلخ Balkh the beautiful city of Holy Place چې د چوتو بیرغونو ښار دا ورته دې زرتشتیانو لیکلي نو چې دونه کېنو که موږ څه لږه اوسا والو حالانکې د کابل خلکو ته زما سلګه زه سلام دی په هغې کې انپړه سړی چې د هغې په مخ کې موږ خوله نه چویو هغې ډېر ښه کار کوي پوه هم دی د خپل کلچر او ژبې سره ډېر صادقان دي او بیا هغې کې بیا حبیبي صاحب او کوزا صاحب 5 ستوري او 10 ستوري بیا رفیع او بیا یو ادمل او بیا دا نمونه ډېر شی دی پاتې وي چې څوک به خفه شي که نه یعنې زه په هغو کې چې صمیم صاحب وینم زما د قسمي ما ته عثمان صاحب رایادېږي چې هغه د حیا کور و که نه صمیم صاحب خو هغه غلې غلې خبرې کوي خو ته به یې چې عباسي نه پړېتل نو دغه شی وشو اوس په دې د راځو که خیري چې د پښتنو د وطن نوم د زرتشت په کتاب کې اریانا ویډیو دی او اریانا د عزت د خیر او د خوشحالۍ یو ځای ته ویلی شي نوبل معنی هم خلکو کړې ده د ټولو ښکلې معنی دي برابر دي او کولی شي کولی شي اوس دې خط باندې وګورئ بحث کوم چې د زرتشت خط څه و چې ده اویستا لیکله د عیسی علیه السلام نه 1000 کاله مخکې په دغه وخت کې په ایران کې لیک لوست نه و صرف په مصر کې په عراق کې یونانیانو شروع کړ موږ ته د هغې ډډې راغلې په دې کې استاد علما یوه واړه ورنه کړه په بله کې روانه ده د دې ټولو نه مخکې
د دې ټولو نه مخکې د عیسی علیه السلام نه 1400 کاله مخکې دا د ریکارډ خبره کوم ما خو لیکه زما د کوم خبرې سره حواله نه وم مومونه ملکه سومره د اشور نه راغله ورو په موږ حمله کړې ده الحمدلله د باسین په غاړه باندې ډېر شي خلک ته مړ بیا ته زمونږ د رول د پاره چل کړي دا اتیانو نه سرمنی نشي په موږ څنګه د بوسو ډک کړی موږ پیرولو اوس هغه په کومول ولوس پختونه ویرا خلک یې غونډه د عادي چل کړي بیا په د کوی سلیمان کې یو کتبه موندل شي په هغه په پاس کو چې دا غي تاریخ په هانو پورا 1900 کال د عیسی علیه السلام نه مخکې ټاکل هغه ستا په خاوره کې ده نو بهرحال اوس دا خبره کوم چې د زرتشت بابا جبه سوه جبه خو ښکاره شوه خو د هغه د لیکلو سکرپټ که نه خط لیکدود چې ورته اوس د هغې شی دا دی چې د دغه خط په دین د بیره باندې مشهور دی مذهبي خط ته تاسو ویلی شئ چې هغه بیا ساسانیانو او پهلوانو او دغه داریوش نواله د دې خوا په نو وروره دا خط کوم ځای و دا خو اخوا په مصر کې نشتی دا په عراق کې نشتی او دا په شام کې نشتی دا په اردن کې نشتی دغه بهیر روم دا پټې دي په مخوال په دې ټوله موږ دې طرف ته خو پونیکیانو راوړل نو دا خط آیا زرتشت په خپل ایجاد کو لکه د پانینی په باره کې یو انسان لیکلی کن چې هغه ځای ته لاړ شو لاهور ته که نه ډېر ښکلی شی لیکلی وایي چې دې پانیني له دا خط نه ورته نه ایزه دلته دا د یو تاګانو خولی وی چې استاد ته یو هلک ناست و هغه دونه نالایق و چې استاد به مرګ انده ووه خو ټول ټکی پورې نه بیا هغه دوا او هغه خبرې نو بیا هغه دغه اوس نه بیا سړي وي چې دا وړوکی چې دا کوم اوس دا شی لیکي پانیني مطلب دی دا هغه ناکاره وړوکی دی چې سبق وله نه ورته یو انسان په دغه ځای کې په چوټه راوړ چې ورته اوس وایي وړوکی په صوابۍ کې نو ما یې په دې صوابۍ به زه چېرته یو ښه شی ولیکم ډېر مواد راسره کوي بلا شی ځینې لیوني لیکلي وي چې دې ته سم وایي دا په سمه کې دی او سمه خاندان په سین کې نه خو پروني کوچنیان دي او دا خو عامه خبره ده متل دی د پښتنو چې بابا په سمه وادې په سوال ویش په زمونږ پخوا کېدو کله به مونږ هغه طرفونو ته لاړو کله به هغه خلک بل راغله نو سمه خو مونږ سم ځای ته نه وار ځای ته په پورته دیرو او سواته بونې غرونه کتلو کاره خو خو سمه خاندان پکې د سیند د کوم ځای نه چا راوټومبو نو زما ورته نیت کې یو څو قسطونه پې لیکمه ځکه صوابۍ په موږ کې مابڼون د هغو سره راځي د ډېر احترام ځای دی او زه به دا ښیم چې ټیکسلا وروسته د علم او د فن مرکز ولې شو حالانکې دا د پښتنو په جغرافیه کې دی خو داسې شی وشو چې دا خلک چې به راتلل د تجارتي سامان چې به کابل ته او چین ته په دغه لاره باندې تو نو هند دې ته ما وې ملګرو ته مې دلته بهاڼو څنګه نه مې قافلې به تېرولې اتیانو اوښانو او دا په بیړو کې اباسین خو ډېر نو چا له باور نه ورته نو خلکو دا فیصله بیا وکړه چې دا استادان به د دې ځای نه ټیکسلا ته بوځو د علم دا شی به هلته بوځو چې دا هلکان ډسټرب کېږي نو دا علم نه دغه کېږي دا د تجارت ډول نو پانیني د دې ځای نه بوته هلته هغه مشهور استاد کو او دا نور استادانو سره بوتله په ټیکسلا کې دې میشته کړو دا داسې شی شی و خو مونږ خو لکه خوراک وړو نو نور خو خبر نه یو که نه ها بهرحال اوس موږ خبره نو د زرتشت بابا په خط من کوله اوس په دې ایران کې یو خط راغی چې هغې ته ارامي یا ارامي خط ویلی شي چې هغه هم د دې عبراني د کور خط دی او دغه مصریان او دغه شامیان او دغه پونیکیان نو وروره دا د ایران خپل خط نه و ایران بیاجګری و په دې باره کې هغه دا د نورو نه اخیستی و موږ سره راغلی دی موږ سره وړاندوی کتبې دي خو زه یو خبره کوم زموږ سره چې په سوات کې په مابڼ کې صوابۍ غلطه په دې کې کمې کتبې موندلی شوي دي د دغې ژبې هغه 800 او 900 کاله زړې دي او دا راځي خو په 500 کاله کې راغلي
نو دا خط د زهرا دلې نه 3.5 کاله مخکې زما سره دی نو ما له خدای را نه راکړی دا پکې یو ډېر جوړ سوال دی خو ته زما فکر کې چل کا ماغه کتبې دا غزه ما بنا کو واغه کته چې راکړي دي ما دا مرګ دوستانو ډېر خلک بل ځان وینا کوم کنه ناغه چې ما کاتو ناغه سره نوټونه چې لیکل نو پاغي دا خبره لیکتي نو ما چې لکه دا 100 کالو لیک ما سره موجود دی کتبې دي غټ ما سره پټوان دي چې په کاري بلا شي دی سره ما ته د کابل په دې رسالو کې یو څو مضامین چاپ کړی دي هغه مې ورکړي دي پکې نو هغه ایران ته په 1500 کې راغی ما ته خو 800 کې ما سره لکه دې چې کدی د دې نه اخوله ما سره بل انسکرپشن یا ډبل لیک پیدا شي او دا په سواد کې په بونیر کې او په مابن کې نو یو خو زموږ دا پته نه لګي چې کتبه ګوره په سړک کې چې خلک بورډ لګوي نو څه لګوي خو د ټریفیک څه لګوي چې داسې ځاو داسې مرض او داسې بکر داسې یا مخکې سکول یا مخکې دا شی نو چې یو قام په ژبه نه پوهېږي په لیک لوست نه پوهېږي لوستی یې نشي هغه ته څوک کتبې ودروي په دې غرونو کې خلک ولې د پاکستان کتبې ولې نه ودروي اوس په شهبازګړه کې دومره لیک کېږي که نه چې هغه د بلا بچی پکې د سارو د هسپتال ذکر کوي د مور پلار ذکر کوي د خلکو ذکر کوي د ګاونډیانو ذکر کوي نو چې دا خلک په دغه لیکلو لوستلو نه پوهېدی نو دی چا ته ودرولي وروه په دې به ښکلی بحث کوم ما تاسو ته ووایې چې زما خپله ګلرنګه پښتونخوا خوښه ده خو علمي او فرهنګي پښتونخوا ډېره زیاته ده خدای ګواه دی چې ځان به دې خلکو ګوره زه مرګرو پروګرام کې موږ ناست یو او دا شاهین صاحب موږ خبرې اورو ما خیال دی شاهین صاحب اواز هنګ شو کوشش دا روان دی هغه به ډېر ژر موږ سره چې دی نو بیا چې دی نو دوباره د دې لیکو باندې ژوندۍ لیکو باندې راشي هغه ملګري چې وروستو اوس موږ سره دې پروګرام کې شامل شوي د هغوی د معلوماتو دپاره دومره ذکر وکړم چې دا موږ پرویز شاهین صاحب سره چې دی نو د پښتنو نسل نسب جغرافیه معاشرت دې حوالې سره چې دی نو د لیکچرونو یو سلسله شروع کړي او دا هر هفتې په ورځ د شپې 9 بجې وي دې نه علاوه زموږ نور نشریات چې وي هغه اتوار په ورځ موږ باقاعدګۍ سره خپل نشرات کوو او هغه چې دی نو د هم د شپې 9 بجې وي او هغې کې چې دی نو موږ په عام سیاسي او روانو حالاتو باندې خبرې کوو سبا چې کوم موضوع ده هغې باندې به زموږ عالمانو زموږ دانشوران خبرې کوي هغه موضوع چې ده هغه دا دی چې په پښتني جامعه کې دا کوم سوشو اکنامک تبدیلیانې چې روانې دي او د دې تبدیلیانو په نتیجه کې څه سیاسي رجحانات دي او څه سیاسي چیلنجونه دي په دې باندې به سهار چې دی نو سبا ته موږ د شپې 9 بجې خبرې کوو ولې نن موږ چې دی نو په کوم موضوع چې خبره کوو هغه د اوستا زرتشت او پښتونخوا باندې چې دی نو د پروفیسر شاهین صاحب لیکچر دی هغه لیکچر سلسله دوام لري ما په خیال باندې د بیلۍ په وجه باندې څه وخت موږ بالکل پرویز صاحب واردو خو په تیاره کې اوس بیلي راغلي ده دوباره هغه موږ سره آنلاین کېږي لګیا دی نو هغه به خپلو خبرو ته دوام ورکوي او دا د وینا لپاره وایم چې دا پروګرام چې موږ شروع کړی د پښتون میډیا دا تقریبا اوسه پورې 300 نه سیوا پروګرامونه زموږ شول موږ چې دی نو دا ډېر لپاره شروع کړی چې هغه موضوعات چې هغې کې عامه میډیا باندې هغې ته موقع نه میلاویږي په دې لاره باندې موږ چې د پښتون میډیا د لارې په باندې بحث کوو او غواړو چې د پښتنو چې کومه بیانیه ده دا بیانیه څه ده دا بیانیه څنګه پکار ده او دا څنګه خورول پکاري په دې باندې موږ د مقصد لپاره موږ د پښتون میډیا استعمال او موږ سره دوباره پرویز شاهین صاحب آنلاین شوی پرویز شاهین صاحب تاسو دوباره ارکلی ویم خاجي نمارس کوم دا شي تاسو خپل خبره جاری وساتئ تاسو په خپل خبرو کې دا وایي چې اوستا چې کوم دویم د رغوین نپل دویم لوی مذهبي کتاب دی هغه چرته پیدا شوی دی هغه چرته لیکل شوی دی او بیا د زرتشتانو په مذهب باندې تاسو خبره وکړه چې دا بنیادي طور باندې پیدا شوی خو زمونږ په سیمه کې دی خو بیا ایران ته چې دی نو په کومه طریقه تللی هغې حوالې سره هم خبره وکړه او دا مو ووایي چې څنګه رغوید کې چې کوم د کومې جغرافیایي ذکر شوی دی د کوم سیندونو ذکر شوی د کومې علاقې ذکر شوی د کوم دود دستور ذکر شوی دی هغه ټول د پښتنو دود دستور دی دغه رنګ د زرتشت
حوالې سره اوستا حوالې سره تاسو د اواز ډېر کم دی تاسو اواز تاسو خبره جاری ساتئ چې تاسو اواز مونږ ورو شاهین صاحب تاسو خپل خبره جاری ساتئ نو اوس دا ګورو چې په ننني پښتنو کې د زرتشتیزم څه اثرات شته دا زړه خبره و درې زره کالو اوس نن ورځې نن په پښتنو کې تاسو وګورئ د پښتنو نومونه د بند آدم نومونه د غرونو نومونه د دریابونو نومونه هغه په خپل ځای پاتې د پښتنو نومونه ته وګوره نورګل او نوروز او نورخان او نور عالم او ستاره او پلوشه او ناهید او پرویش زما خپل نوم چې دی دا هم د هغو دی زما د مور نوم د زرتشتیانو دی نو پرویش او پروشه زرینا او زربخت او ابتاب او اورینا او آزاد دشت او سپوږمۍ خورشید او پروین او مهرګل او مهرخان او ابتاب دا نومونه د هغې دي بیا د نغري تقدس چې په هغې خو نغری خو د هغو د دین بنیادي څیزو زموږ که وړوکی په نغري له پاسه اوړي نه مورې وهي په نغري کې لاړې نشو څکولی د نغري نور دغه نشو کولی کله چې غلا وشي نو موږ نغری ځوړندو چې دی به یې وپړسئ او وبه یې چوي د مازدیګر نه وروسته موږ د کالن نه چاله اور نه ورکو بیا د شو قدر نه یا شب قدر چې ورته وایي د هغې هغه شپې باندې د اور هغه لبې او هغه څونه کار چې کېږي ټول خلکو ته معلوم دی په نغري کې اوبه نه تویو بد ګڼلی شي چې خیرې چاته کوو نو دا زنانه وایي چې خدای د مردانو د نغري د برکته غرقه اوس د مردانو نغري او دغه خیرې او بیا چې چاته خیرې کوو نو موږ په نغري کې د ګیا زرغونه شه نغری د خور شه بیا ځینې خلک په نغري قسم کوي لاس پرېږدي د خیرو په وخت کې خو پټرول راپنډېږي دا زنانه بیا خاصې تاسو د پښتنو کلینډر وګورئ شمسي کلینډر دی د دې موسمونه وګورئ د دې ورځې وګورئ د دې شپې وګورئ بیا په دې کې د نوروز هغه کال چې بدلېږي په هغې کې چې څونه خوراکونه پخېږي څنګه ویشلی کېږي خلک د کورونو سره چل کوي د خوراکونو سره لارو کوڅو سره چل کوي یو بل مبارکیانې څنګه کېږي نو دا ورسره لکه بس وروستی ختمه دغه د هغه دا یو کتاب خاص چې موږ ته د قانون کتاب وایو د مذهب کتاب وایو د پوهې کتاب وایو چې پای کې به سره سره دا جغرافیه او دا تاریخ او دا نومونه او دا ځایونه او دا پکې ټول په مخه باندې راغلي او د ژبې خو تاسو ته ما وویل زرتشت د هخامنشیانو ژبه نه وه اخیستې هغو پرې وس کړی چې دا زموږ په ژبه کې ولیکه نه یې ولیکلی خپل کتاب یې په داسې ژبه کې لیکلی و چې هغه د برق په راغونو او دشتونو کې لیکلی کېده نن دغه وجه ده چې څوک هم د اوستا ژبه ګوري نو هغه په دې پوه دي چې دا د پهلوي سره ډډه نه لګوي دا دې خوا طرف ته د وید سره ډډه لګوي نو عالمان ځکه په دې ګروه دي او یو دي چې د اوستا ژبه او د وید ژبه په یو بل کې دونه ننوتې ده نو موږ له هغه ډارمیسټریټر چې و نو هغه لویه ګرځونه کړې وه نه پکې په منځ کې په پښتو باندې کار وکړو نو هغه پکې خپل اعلان وکړو چې پښتو او اوستا دومره نږدې دي چې سړی په دې نه پوهېږي چې اوستا د پښتو نه وتې ده که پښتو د اوستا نه وتې ده نو مطلب دا دی چې موږ د پښتانه د منځ کړی یو او د منځ یو اشاره وکړو دا په نړۍ کې یوه ژبه ده پښتو چې دا په دوو ګروپونو کې یو ژبه یې هغه په یو نسل کې په یو ګروپ کې ځي دا د سنسکرت په ګروپ کې هم ځي دا د اوستا په ګروپ کې ځي په دې کې د سنسکرت غږونه هم شته او په دې کې د اوستا غږونه هم شته دا لکه د اوستا د اتصال کړی ورته وی یا د منځ کړی ورته وی که دا ویستلی شي د نړۍ نه دا دواړه ژبې بېکاره کېږي نو دغه فخر افتخار کوم ته په وروستۍ کې زه دا خبره کومه چې په دې ژبو کې دا طریقې چې شمېره چې کېږي دا کاونټینګ ورته نه وایي 1 2 3 دا چې کېږي نو ټولې ژبې تاسو چې کوئ که نه نو غټ عدد له ولګي
زمونږ په پښتو کې دا خاصه پرته ده چې موږ ورکوټي عدد لا ولاړو لکه 21 22 23 24 25 داسې بوزو 1 2 3 4 دا تاسو په پیلوي ژبه کې وګورئ هغه داوا به بالکل پاکه ښکاري په پیلوي کې د 20 نه رالي چې 20 1 20 2 20 3 او داسې رالي چې مخکې کې هغه یو عدد وروسته ولګي په دې زما یو مقاله چاپ شوې وه د اردو ژبو په دې رسالو قومي زبان کراچۍ کې پښتو او اردو کې ګنتي هغې په لاول خو داسې والو چاپ یې کړه وروسته کې بیا یو بل ته کارېده ما ورته ویل چې وروسته دا ګنتي بالکل نامکمله ده په ګنتۍ کې خان صاحب دا طریقه چې څه چې وروسته کوم څیز استعمالوي دا به ته د نو پورې لرې لکه دا د ټلیفونونو کې دا نوه پورلنسي ولې چې خو دا نه انسي د زرګونو د لکونو کار کوي نو څه چې بره څه استعمالوي نو دا به ستا په ګنتۍ کې لاندې یي ایک نه د نوه پورې د دې سره به څه شی ټوټنکې او مخکې به ځي نو ما ورته وایي چې تاسو 49 وایئ 29 وایئ 39 وایئ نو دا 19 تاسو په دې ګنتۍ کې کوم برابر دی دا خو ما بیا نه وینم ها 49 نه د 50 نه کم که څه شی زه خو په دې پوه نیم چې 50 ته کم ځای نه دی سره په هغه ډېره ښه مقاله ده هغې بیا داسې وړی به دا و چې دا چاپ کول نه پکار ما سم کار کړی نو د دې پښتو دا ګنتي تاسو وایئ که نه لکه موږ اوس دا وایو دا خو اوس دا لکان ډېر زما هغه خپل نسیم ګډوډي وایي 52 وایي او 250 نه وایي دا موږ په جومات کې ناستو یو سړي نه ګډه غوا د بل سړي هغه د 350 450 کال خبره باران او واورې ډېرې هم په جومات کې ورسره نو سړي ورته وایي چې بیا نو په 1400 روپۍ لکه سړی کلکو چې زه به درکړم سړي نه اخېسته په 1400 د بیا سره ټوکې کولې چې سړی څنګه هلکه وایي که په دې 1400 راکړې نو زه به یې والم هغوی په خدای باور وکړه د خدای کور دی جومات دی که په 1400 خز درکړم په 1400 کالي در وکړم نن سبا که ته کالاش کاپرستان ته لاړ چې نه هغه چې د یو نه د 100 څخه 10 ته رسي نو ډېري جوړوي نو بیا هغه ډېري چې شماري کاش به کاش او داسې په دې طریقه باندې هغه ډېري جوړوي په پورته نه پوهېږي نو دا زموږ دا شمېره کاونټینګ دا غوره دغه دی او بل دا د دې هغه د پوهانو هغه خبره هم رښتینې کړه چې دا جدا ژبه ده که نه نو هغې د دې ژبې په نظام باندې هغه نوري صاحب په دې کې یو ښکلی باب لیکلی دی او دغه دی نو که د چا سره څه سوال وي پرویز صاحب ډېره مننه تاسو سوالونه شوي دي خو سوالونه چې دي نو هغه داسې دي چې هغې جوابونه به په راتلونکي دغه کې زه کوم چې هغه تعلق لري د راتلونکي موضوعاتو سره نو تاسو ډېره مننه ډېر جی تاسو هم ډېره مننه ټولو ته سلام ټول هغه ملګرو چې چا سوالونه کړي هغې دپاره زه صرف دومره وینا کول غواړم چې ستاسو سوالونه بالکل صحیح سوالونه دي او بنیادي سوالونه دي او د دې جوابونه چې دی نو دا به انشاءالله تاسو ته ملاویږي که تاسو باقي د دې سره د شاهین صاحب دا دغه ګورئ ځکه موږ نه غواړو چې کوم سوال د کوم دور سره تعلق لري چې هغې جواب ورکړی شي نو که فرض وکړه موږ دغه رنګې په یو دور باندې هغې خبره کوي نن خبره د اوستا او زرتشت باندې نو که په هغې کې فرض وکړه تاسو د وروستوني دور کوم خبره وکړئ چې عرب رالل او عربي ژبې او پښتو ژبې ته تعلق دی نو دا هغه به بعض به بل طرف ته دي نو په دې باندې به راځو چې د دې پښتو ژبې اوسنۍ د نورو ژبو سره څه تعلق دی په دې باندې موږ دغه د خبرې او تاسو ډېره مننه که فرض وکړه تاسو دا پروګرام خوښ وي نو دا تاسو په ټایم لاین باندې هغه پروګرامونو هغه ګروپونو کې چې کوم کې تاسو ممبرشپ لرئ په هغې باندې خورولی شئ طریقولی شئ تر بل هفتې پورې چې آینده هفتې ژوند وي او روغ جوړ وي او خدای دې شاهین صاحب ته هم صحت ورکړي چې سره بیا په دې لیکو باندې په نوي موضوع سره راشي او د خپل لیکچر سلسله جاري وساتي نو تر سبا پورې تاسو نه اجازه غواړو سبا زموږ بل پروګرام دی هغه سیاسي قسم پروګرام دی هغه په د پښتني معاشره کې چې کومې تبدیلیانې روانې سوشل اکنامک تبدیلیانې روانې دې حوالې سره څه سیاسي چیلنجونه دي څه رجحانات دي په دې باندې به زموږ عالمان خبرې کوي سبا 9 بجې دغه چینل باندې تر هغې پورې تاسو نه اجازه غواړم د هفتې په امان روغ جوړ خوشحاله اوسئ خپل دعاګانو کې